دی مولوی صاحب د خطبې په دوران کې یو سپینګیري بابا ته ډېر زیات غوسه شوی دی. راشئ دا ویډیو را سره وګورئ. زمونږ دپاره پکې یو لوی سبق دی په دې کې. کاکا ناست دي. کاکا 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 دې کوم غواړم وروستو کوه، په دې ډېر څه خفه کېږم. ناست دي. استغفر الله استغفر سمیوی جی چرتم چې ماشوم کینی جی دا قدر کاوه، قدر دا ماشوم تانن لمنی سپنه واپس که کنه ساره بدی د چاپلار جمعات ته راولي تله 10 روپۍ ورکه چې ستا خوا کې کېناست راولي کوئ دا شی 10 روپۍ ولا ورکه خوش آمدید ورته ووایه. دا حساب ځان سره پکار دی چې زه دا کس شاته کوم دی زه چېرته شاته کومه دی ما چېرته شاته که بی دا هم د چا بچی دی هغه یکې هغه لاړ کېناست هغه دومره ویرېدی هغه اخري سبت هغه په خپله ورسېدو ګوره ورته هغه لاړ عبدالقیوم صاحب هغه دیوال سره کېناسته. قطعا دا شی مه کوئ ګورئ قطعا دا شی مه کوئ که یو ماشوم راغی زما په دې مسله باندې کېنه زه به هغه ځای کې ودرېږم مونځ به کوم خو ماشوم ته به دا نه وایه چې غول او امتیاز یې وکړه زه یې پاکوم که نه تا ته به صفا جومات میلاویږي. بلکل دا شی مه کوئ الله مو بخه دا شی مه کوئ دې د ماشومانو د برکته به الله موږ بخي ښه دا چې موږ سره په دې سب کې ولاړي که نه الله اکبر موږ به سي او زموږ مونځونه څه دي موږ به سي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موس کئی او روایت کے راضی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا ورکوٹی جنائی دا معشوم دا وسرا پا غیق کے دا پیغمبر اسلام کل ولوگو تخیجی کل سکی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موس دوران کے پا غیق کے واقلی خوچی کل رکو سجدی لزی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه جینۍ کینی رکوع سجده وکړي چې بیا پاسي بیا راوچته کړي دا به زموږ نه چلی زده کوي دا به زموږ نه چلی زده کوي نو دا به جومات ته راځي نو دوی به موږ اکرام کو څه به کوم ځان سره به ټاپیانې جیب کې ساتو ماشوم هم جومات کې ول دا به غله ورکو هغه ته دا پته ولګېله چې ما ډېر ښه کار وکړو ما ډېر ښه کار وکړو زه جومات ته راغلی وګوره جسې مانه خوشحاله شو پلانکې خوشحاله شو پلانکې خوشحاله شو پلانکې خوشحاله شو دا به دغه حوصله افزایي کېږي دا به دغه حوصله افزایي کېږي. ماشوم چې جومات ته راځي په خپله شاته کېږه ماشوم مخکې کوه دا زموږ مستقبل دی دا د اسلام مستقبل دی دا د دې امت مستقبل دی دا زموږ سکون دی راحت دی د دې تربیت دا بنیادي حصه ده. صحیح ده جی الله مو